नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। द हदीस पे किताबों की यो हदीस मुबारक जिक्र कीगी چې د محدثینو په اصطلاح کې هغې ته حدیث جبریل ویل کېږي. حدیث جبریل کې بیان دی چې یو پیرا حضور صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو صحابه کرام سره په یو مجلس کې ناستو. په دې کې حضرت جبریل علیه السلام راغی په شکل انسانی کې او حضور صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناست. حدیث مبارک کې راځي چې حضرت جبریل علیه السلام نبی علیه السلام نه سوال وکړو، فسئل عن الایمان، د ایمان په باره کې سوال وکړو چې ایمان څه شی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره، یعنی ایمان داري چې ته الله تعالی باندې ایمان راوړې، الله تعالی وحدانیت اقرار وکيو، الله تعالی ملائکه، الله تعالی کتابونه رسولان، دې ته ایمان ویل کېږي. دې ته ایمان ویل کېږي. هغه بیا سوال کوي د اسلام په باره کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د هغې متعلق هم جواب ورکړي. د منځونو تذکره کېږي، د حج، زکات او دغه شانتې د صوم، د رمضان روژې. درېمه پیره باندې هغه سوال کوي د احسان په باره کې چې مل احسان، احسان څه شی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکړي چې ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان دې ته وایي چې ته د الله تعالی داسې عبادت کوي ګویا کې ته الله تعالی یې نه. اگر ستا دا مرتبه نه نو کم از کم بیا دا مرتبه یې چې ستا دا یقیني چې الله معینه. څلورم تپوس ته کېږي د قیامت په باره کې چې متى الساعه، قیامت به کله. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته اول فرمایي چې مل مسئول عنها باعلم من السائل، یعنی ته چې د چا نه تپوس کوي دا د سوال کوونکي نه زیات نه پوهېږي. یعنی څرنګه د قیامت چې تا ته پته نشته دی، دغه شان د ما ته پته نشته دی، دا یو غیب معامله ده. ان الله عنده علم الساعه، د قیامت علم دا د الله تعالی سره دی. خو د قیامت څه علامات ورته وي: ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العورات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، چې ته وینې چې وینځه خپله آقا وزیږي، یعنی دغه چې دا مطلب دا دی ان تلد الامة، وینځه خپله آقا وزیږي. د دې مطلب دا دی چې ګوره مثال کشر چې نه هغه په مشر باندې حکم چلول شروع کی، لکه لور په مور باندې حکمونه چلول شروع کی. بل دا چې ته هغه غریب خلق، پیبلغ پی خلق، بربن خلق چې مالی حیثیت داغي نو، ګډو بيزو والا غریبانان خلق یتطاولون فی البنیان، په آبادو کې د یو بل سره سیالۍ شروع کړي، د یو بل نه په آبادو کې مخکې کېږي.
نو زما عزتمندو د حدیث مبارک په دې کې د څلورو خبرو تپوس شوی دی او څلور خبرې د هغې جواب ملاو شوی دی. نو مقصد دا دی چې دا څلور خبرې چې دي دا څلور واړه دا ارکان د دین دي. ایمان دی، اسلام دی، احسان دی او قیامت علم دی. نو څرنګه چې د دین په ارکانو کې یو رکن هغه ایمان دی او اسلام دی او دغه شان د احسان دی، نو یو رکن هغه د قیامت متعلق علم، د علامات قیامت متعلق علم، دا هم د دې حدیث کې چې دی نو دا معلومیږي چې د دې هم دغه مرتبه ده. ځکه د دې حدیث په اخر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فإنه جبريل اتاکم يعلمکم دینکم. دا حضرت جبريل علیه السلام چې دی راغلی تاسو دین وښي. نو دین د تا څنګه وښي؟ څلور تپوسونه وشو. نو معلومه ده چې دا څلور واړه تپوسونه دا ارکان د دین دي، دا مراتب دي او دا چې دی نو هغه اهم اجزا دي. دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقاصد د نبوت چې کوم قرآن متعین کړی دي، نو الله پاک فرمایي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. مونږ په تاسو کې یو پیغمبر را لېږلی دی چې هغه ستاسو نه دی. هغه د نبوت مقاصد څه دي؟ تاسو باندې زمونږ آیتونه لولي، تاسو لره پاکي، تاسو ته تعلیم د کتاب او د حکمت ترکي، ویعلمکم او تاسو ته ښیي، تاسو ته تعلیم درکي، تاسو ته ښیي ما هغه لم تکونوا تعلمون چې تاسو هغه نه پوهېږئ. په هغې باندې د مغیباتو خبرې درته کي، د غیبو مخې ته چې سره روان دي دا درته هم بیانوي. قرآن کې الله پاک فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوصاف بیانوي چې په خپل امت باندې ډېر زیات شفیق دی، ډېر زیات مهربانه دی. نو واقعي دا الله پیغمبر په دې امت باندې ډېر زیات مهربانه دی، ډېر زیات شفیق دی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مهربانۍ او د شفقت تقاضا هم دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت د هر قسم فتنې نه باخبره کړی دی. د فتنو په زمانه کې امت ته چې د کومو غیبو خبرو ضرورت دی هغې نبی علیه الصلاۃ والسلام وضاحت فرمایلی دی او هغه احادیث مبارکه چې هغه د دې فن سره د علامات قیامت سره تعلق لري، د مغیباتو سره د حدیث په کتابونو کې هغه درج دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته دا تعلیم پرېښی دی. نو عزتمندو که موږ سوچ وکړو نو ګورئ د صحابه کرامو زمانه چې ده نو دا خیر القرون زمانه ده. حدیث مبارک کې راځي خیر امتی قرنی، بهترین زمانه هغه زمانه ده، یعنی د صحابه کرام. او بعضې حضرات وایي چې ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لفظ د قرنی ذکر کو، زمانی ذکر نه کو، قرن ذکر کو. نو شاید چې په دې کې دا اشاره همي چې د قرنی نه مراد د دې څلورو واړو خلفای راشدینو زمانه مراد ده، قاب نه مراد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، دارا نه مراد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، نو نه مراد حضرت عثمان رضی الله عنہ او د
یا نه مراد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. نو دا زمانہ دا د تقوا، د للهیت، د فهم دین او چونکه صحبت نبوی هغه حضراتو ته حاصل شوی دی، نو د هغې چې کم تربیت شوی دی او هغه چې خدای پاک د کم محبوب بندگان دي، نو داسې حضرات چې دی نو دا به نور پیدا نشي. خو د هغې باوجود پیغمبر علیه الصلاة والسلام، صحابه کرام هم د هغې په زمانه کې چې کم فتنې وي او راتلو واله وي، د هغې نه خبرداره کړي دي. لکه د هغې دپاره یو څو مثالونه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله تعالی به تا ته یو عمده قمیص ورواغوستی، خلق په داستانه وباسل غواړي، خو ته د خلقو ته د دې اجازت مه ورکوه چې داستانه وباسي. او یو بل حدیث کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ متعلق دا راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د اجازت غواړي د داخلېدو، چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته داخل شم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل دته اجازت ورکړي، ځکه دته چې کم مصیبت رسیږي، دته به کم مصیبت رسیږي، نو د هغې وجې نه دته د جنت خوش خبري واوروئ. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په فضیلت کې هم احادیث راغلي دي، او لکه د صحابه کرامو، ډېرو صحابه کرامو فضایل او هغې ته چې مخې ته کم حالات راتلو واله دي، نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي دي د دې دپاره چې زما دا صحابه کرامو ته مخې ته څه راتلو واله دي، چې ذهني طور دی هغې ته څه نه څه تیارې. لکه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ، هغې ته هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما دا زوی چې دی دا د جنت سردار دی، الله تعالی به د ده په ذریعه باندې زما د امت دو عظیم جماعتونه د هغې په منځ کې به صلح کي، او هغه چې دی نو د تاریخ په کتابونو کې هغه واقعه د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ هغه مشهوره ده چې دا حضرت علی رضی الله عنہ، حضرت معاویه رضی الله عنہ په منځ کې کم اختلاف او کم جنګ، نو هغه جنگ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د وفات نه وروسته حضرت حسن رضی الله عنہ انتخاب شوی و، شپږ میاشتې د خلافت، او خو بیا د مسلمانانو د اجتماعي صورتحال او د دې د قوت محفوظ ساتلو په غرض باندې، د فتنو د روکتھام په غرض باندې حضرت معاویه رضی الله عنه سره د صلح وکړه، او د هغې هغه حکومت هغه چې دی نو تسلیم کو. نو هغه دوه جماعتونه، شیعان علي او شیعان معاویه، د هغې په منځ کې چې کوم فتنه برپا شوې وه، نو هغه فتنه چې دی نو هغه ختمه شوه. نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوند مبارک کې دې ته دا فرمایلي، نو دا هم په حقیقت کې آینده پیش راتلو والا یو بابرکت مرحلې طرف ته په ماشوموالي کې نفسیاتي طور د تیارولو یو سیګنلو چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ته په اول کې ورکړه. الله تعالی دې موږ ته صحیح سمجھ را نصیب کړي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.